دې ته ډمان وای، دا ډمان دي. دا چې دوی نن لګیا دي او ربابونه د ځان سره ګرځوي او ځان سره نوم د افغان لیکي، د افغان ټکی مه شرموه، ځان سره ډم ولیکه. ته په ډم خفه کېږي که نه؟ زړه دې پیچوي. ډمتوب اسلام نه مني، کنجرتوب اسلام نه مني، موسیقي اسلام نه مني. که ته ځان ته مسلمان وې او داسې یو څو ډمان پکې پیدا شوي دي، داسې ډمان چې نه برید شته او نه ږیره شته دی، نه اذان کولی شي او نه انډې اچولی شي، دا خلک هم راپاڅېدل. دا هم د پښتنو ترجماني کوي، دا هم پښتانه دي چې په ګډاګانې کوي، رقص کوي، پینټ پتلون کې ګرځي، ږیره او برید یې خریلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو دوه درې ضروري او اهمې خبرې. آیا د پښتنو د پښتون قام په کلچر او کلتور کې رباب یا ډمتوب ټنګ ټکور شته که نشته؟ دویمه خبره، عزتمندو، اسلام ډمتوب رباب د موسیقۍ آلاتو ته په کم نظر باندې ګوري؟ دریمه خبره، کومه واقعه چې د ملکنډ د یونیورسټۍ د یو طالب العلم موسی خان سره راغلی ده، د هغې حقیقت او پس پرده څه دي؟ د څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې زمونږ د ځوان نسل یو څو تنکي ځوانان یا ناپویه ځوانان، هغوی یو څو نعرې برملا لګی او د رباب د موسیقۍ د آلاتو تصویرونه ورکوي او دومره دې ځوانانو حدونه کراس کړل چې علماو ته، مولیانو ته پکې بدې ردې ویل شروع کړي دي او بعضې الفاظ او شعرونه یې داسې وویل چې هغه زموږ په خوله باندې هم نه راځي چې د یو پښتون قام بچی د پښتون په کور کې پیدا، هغه به داسې الفاظ وی لکه دې پښتنو چې وویلې. یو پښتون د پښتون بچي د پښتون په کور کې رالوی شوي چې ځان ته پښتون وی، هغه دا الفاظ ویلي چې ما عکسونه د رباب سره اپلوډ کړل، ما عکسونه د رباب سره اپلوډ کړل، د مولا نه پې ابۍ مټې زلاړه. و زما مسلمانانو ورونو، زما دا پښتون ورور چې نن د رباب په سر باندې، د موسیقۍ د آلاتو په سر باندې لګیا دی او مولا ټارګټ کوي، مولا بدنامي، دا دسیسه ده، دا یو پلین دی، دا یو پروګرام دی. عزتمندو، رباب د موسی خان واقعه راله، د یونیورسټۍ د ملکنډ یونیورسټۍ یو طالب العلم، یو سټوډنټ، بار بار تاسو د یونیورسټۍ د مشر بیان واورئ، هغه دا بیان ورکړی دی چې دې هلک په یونیورسټۍ کې د یونیورسټۍ د قوانینو، د یونیورسټۍ د اصولو خلاف ورزیانې کولې. هغه ته دوی یونیورسټۍ د طرف نه شوکاز نوټس هم ورکړی شوی و چې ته داسې مه کوه، ځکه دا درسي ماحول دی، دا سبقي ماحول دی، دا د زده کړې ماحول دی، دا د ادب ماحول دی. د زده کړې ځای ته د ځان سره ربابونه مه راوړه، دا اجره نه ده، دا اډه نه ده، دا ډمخانه نه ده، دا یونیورسټي ده. بار بار هغه نه منع کېده، کوم استاز منع که، د منع کولو نه وروستو بیا راووته، په لاره کې اکسیډنټ وفات شي. موږ ته دعا کوو الله دې وبخي، الله دې پې رحم وکړي، ځکه مسلمانو زمونږ ورورو د کلمې ویونکي وو. خو مسلمانانو ورونو، دا اوس چې په سوشل میډیا باندې یو څو ډمان لګیا دي او دا اواز اوچتوي چې رباب، منګې، ستار یا موسیقي دا د پښتنو کلچر دی، دا د پښتنو کلتور دی. عزتمندو، د پښتنو د کلتور نه، د پښتنو د کلچر نه، د پښتنو د اصولو نه، د پښتنو د روایاتو نه، د پښتنو د عنعناتو نه دا خلک نه دي خبر. د پښتنو اولنې کلچر او اولنې کلتور هغه اسلام دی، چې اسلام پکې نه، پښتانه داسې روایات، داسې کلتورونه او داسې کلچر نه مني. عزتمندو، د پښتنو او د پښتون قام رباب کلچر نه دی، رباب کلتور نه دی. د پښتنو کلچر جماعت او مسجد دی. د پښتنو او د پښتون قام کلچر او کلتور رباب نه دی. د هغوی کلچر او کلتور هغه حجره ده، میلمه پالنه ده. د پښتنو
کلچر او کلتور رباب نه دی، د پښتنو کلچر او کلتور حیا ده، پرده ده. د پښتنو کلچر، د پښتنو کلتور رباب نه دی، د پښتنو کلچر، د پښتنو کلتور هغه برقه ده. هغوی زنانه پړوني په سرای، د هغوی زنانه مستوري ګرځي. د پښتنو کلتور هغه رباب نه دی، د پښتنو کلتور هغه پګړۍ ده، د پښتنو کلتور هغه اوږدې اوږدې جامې او کمیسونه او پرتوګونه اغوستل دي. د پښتنو کلتور هغه اجره وه، د پښتنو کلتور جرنده وه، د پښتنو کلتور هغه ډېر درانه روایاتو، د پښتون کلتور هغه ټوپکو. نن په سوشل میډیا باندې مسخره کیږي چې رباب ښه دی که ټوپک ښه دی. کله ناکله وی ملا ته وی چې ته زما رباب نه مني، جومات ته ټوپک څنګه وړې؟ و زما مسلمان وروره، و د یونیورسټۍ شاګرده، و د یونیورسټۍ سټوډنټه، زه در باندې خفه کېږم زلمیه ځوانه، تا قرآن نه دی لوستلی. الله رب العالمین فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، د کافر خلاف د اسلحې طاقت جوړ کا. رسول الله علیه السلام فرمای الا ان القوة الرمي، یا مسلمانانو قوت زده کوي. قوت څه ده؟ نشانه بازی، وشتل د دشمن د کافر دا زده کوي. د پښتون روایات، د پښتون قام میړانه، د پښتون قام غیرت هغه اسلحه ده، دا د زیور دی. دی به په دې ظلم نه کوي، په دې باندې به هغه څوک وجني چې د ده په حریم راځي، هغه څوک به پې وجني چې د ده په اسلام حمله کوي، هغه څوک به پې وجني چې د ده په ناموس او په غیرت حمله کوي، هغه څوک به پې وجني چې د ده مال ته غلي، هغه څوک به پې وجني چې د ده عزت تار تار کوي. د پښتنو اصول، د پښتنو کلتور هغه اسلام دی. قرآن کریم فرمایي خذوا حذرکم، یا مسلمانانو اسلحې د ځان سره واخلئ، په مانځه کې هم د ځان سره وساتئ، د مانځه نه بهر هم وساتئ. موږ د هغه رسول او د نبي امتیان یو چې د چا په کور باندې د شپږو صحابه کرامو مسلحه پیره به ودرېدله. موږ په رباب باندې نه ساتلی کېږو، رباب باندې زموږ نه دشمن نه یریږي، په رباب باندې کفر نه مغلوبه کیږي، په رباب باندې کفار شکست نشي خوړلی، په رباب باندې کافران نه وهلی کیږي، په رباب باندې ته ملکونه نشي ګټلی، په رباب باندې ته ازادي نشي اغستلی. ته به ازادي په لا اله الا الله د تورې د لاندې الې. موږ د هغه رسول امتیان یو چې چا فرمایلی وجعل رزقي تحت ظل رمحي، زما رزق زما د نیزې د لاندې دی. موږ د هغه نبي امتیان یو، هغه رباب نه ګرځو. هغه په جنگ احد کې د یوې زغرې په ځای باندې دوه زغرې واچولې او جهاد ته ووته، تورې وچلولې، غاښونه مبارک شهیدان شو، را پریوته، را وغورځېده، ترې شهید شه، او یا مرګري په یو ځای شهیدان ورکړل. هغوی چې فتوحات کول، هغوی چې غنیمتونه راوړل، هغوی چې بوتان ماتول، هغوی چې مکه فتح کوله، هغوی چې ایران فتح کو، هغوی چې فارس فتح کړو او د اسلام رڼا یې د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوله. دی په رباب رسولې وه که دی د تورې او د جهاد او د اسلحې او د ټوپک په شپېلۍ باندې رسولې وه. د پښتنو روایات هغه توره وه، د پښتنو روایات هغه ډالو، د پښتنو روایات هغه خنجرو، د پښتنو روایات برچه وه. ته وګوره ته څه خبرې، د پښتنو تاریخ وګوره، د پښتنو روایات وګوره، د پښتنو کلتور وګوره. د هغوی په حجرو کې به ټوپکې راځوړندې وي، د هغوی په حجرو کې به اسلحه وه. دا د دې دپاره نه وه چې مسلمان به وژني، ورور به وژني، تربور به وژني، دا د دې دپاره وه چې د اسلام دشمن به په دې وژلی کېږي، د ځان حفاظت به په دې باندې کېږي. نو هغه ورونه چې هغه ناپویه دي، یو ورونو چا غولولي یستی په یونیورسټیو کې، په کالجونو کې، په تعلیمي ادارو کې په تاسو باندې دقه محنت روان دی چې لادینیت تنبوزي، سیکولریزم تنبوزي، لیبرالیزم ته تاسو بوزي، تاسو باندې محنت شروع دی. راویښ شئ، کفار ستا د رباب نه یریږي. کفار یهود او نصارا چې تا وجني، هغه دې په اسلحه وجني، هغه دې په ایټم وجني، هغه دې په جاز باندې وجني، هغه دې په جیټ باندې وجني. ته به رباب مقابله کې راوړې، ته به منګې مقابله کې راوړې، ته به ستار مقابله کې راوړې. رسول الله علیه السلام فرمایي ما ته امر شوی دی، زه الله دې دپاره رالیږلی یم
چې د موسیقۍ آلات مات کما. په اسلام کې یو موسیقي جایز ده چې هغې ته تمبل وي، هغې ته دریا وي، هغې ته چمبه وي، یو طرف بندي بل به کلاوي، په هغې باندې به جنکۍ په اخترونو کې په ودونو کې، او چې کله مجاهدین د جهاد نه راواپس کېږي هغوی به سندرې وي، نظمونه به وي، نعتونه به وي، شونډې به نه یادوي، د چا خالونه به نه یادوي، د چا سترګې به نه یادوي، د چا ویښته او زلفې به نه یادوي، د چا بدن به نه یادوي، د چا ملا به نه یادوي، بلکې د شهیدانو تذکره به، د غازیانو تذکره به، د مشرانو نعتونه او صفتونه به. دقه موسیقي چې زنانه راولګېږي او صرف تمبل وغږوي دقه جایز ده په ودونو کې، په اخترونو کې، په جهادونو کې. د دې نه علاوه ډولونه غږول، ربابونه غږول، شپېلۍ او بانسري غږول، ستار غږول، ارمونیا غږول او کمپیوټرایز چې څومره موسیقي راغلې ده دا حرامه ده. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي زه الله دې له رالیږلی چې د موسیقۍ آلات مات کمه. مسلمان به دا آلات په کور کې نه پرېږدي، دا شیزونه به په کور کې نه ساتي. موږ د هغه رسول الله علیه السلام امتیان یو چې په لاره روانو او د شپېلۍ د بانسري اواز یې واورېده او په غوږونو کې ګوتې ورکړې او روانو غوږونه یې بند کړي. صحابه کرام ورته ویلې چې د الله رسول علیه السلام دلته د بانسري او د شپېلۍ اواز نه راځي، غوږونه یې کلاو کړل او دا خبره یې وفرمایله چې کم خلک دا موسیقي، دا شپېلۍ او دا آلات اوري د قیامت په ورځ د هغوی په غوږونو کې به الله ګرمه ایښېدلې ویلي کړی شوې تانبه ور واچوي په دې یو غوږ کې او په بل به ترې وځي. زما مسلمانانو موږ د هغه رسول الله علیه السلام امتیان یو. زمونږ ته رسول الله علیه السلام څه فرمایي؟ وایي قیامت ته نږدې به داسې خلک پیدا شي یستحلون الحرا چې هغوی به زنا ته حلال وي، والمعازف د موسیقۍ آلاتو ته به حلال وي، ډول، باجې، ارمونیا، ربابونه، ستارونه، شپېلۍ، بانسري دا په اسلام کې حرام دي. څوک چې دې ته حلال وي، څوک چې دې ته د امن نوم ورکوي، څوک چې ورته د امن سندره وي، دا سړی دی په خپل ایمان باندې ویریږي. الله او رسول یو شیز حرام کړی دی، ما سره دا ومنه چې ته مسلمان یې که نه. که ته مسلمان یې نو د اسلام په دایره کې دننه به زما سره پښتو بوځې، زما سره به غیرت بوځې، او که ته مسلمان نه زما او ستا خبرې نه کېږي. و مسلمانانو ورونو وایي کلمه اذانونه کوي، جماعتونو ته راځي، د پښتنو په معاشره کې دي، او بیا څه وایي د امن سندره رباب دی او زه به د امن سندرې ویم، او ملا داسې او ملا چې دی ته دا کې او زه به ستا د قصد دا غږومه. د ملا تاوان نشي کولی، د ملا ابۍ مټیزه نه ځي. که د ملا ابۍ مټیزه تللی وی ملا به تې ملا نه پیدا کېدلی. د مولیانو ابۍ غیرتي وي، د مولیانو میندې غیرتي وي، مولیانو د غیرتي میندو په اسکلي ځکه چې الله رب العالمین هغوی له دا جرأت، دا مقام، دا ورځ ورکړې ده چې دنیا د هغوی تابع ده. خلک عزت کوي، اکرام کوي. عزتمندو زه دې نام نهاد سیکولر خلکو ته ویم، دې خلکو ته چې ځان ته سوشل ورکر وی او ځان ته سوشل اکټیویست وی، یو دوه درې پکې دي، او ځان ته څه وی پښتانه، او ځان سره د افغان لقب هم لیکي. شرمېږي نه؟ حیا در کې نشته؟ د افغان د نوم سپکاوی دې وکړه. افغان غیرتي و، د پښتنو کلچر، د پښتنو کلتور پګړۍ وه، شمله وه، قوله وه، کمیسو، صادرو، جامه وه. او یا ته چې ځان سره افغان لیکي تا پینټ پتلون اچولی دی، سوچ وکړه تا جامه د چا اچولی ده، تا لباس د چا کړی دی، ته په کومه خوله د کلتور خبرې کې، ته په کومه خوله باندې د پښتون خبره کې. یو څو ډمان را ووتل، وایي موسی خان چې دی شهید شوی دی. موږ هم وایو الله دې د شهادت درجه ورکړي، الله دې وبخي. خو د موسی خان د کورنۍ سره ظلم روان کړی دی. زه د موسی خان خپلوانو ته، کورنۍ ته او مور او پلار ته دا ویم چې د خپل بچي غم وکړئ. چې څوک مسلمان وفات شي هغه پسې خلک دعاګانې کوي، هغه پسې خیراتونه کېږي، هغه پسې تعزیتونه وي. او ستاسو د بچي سره دې ظالمانو دا ظلم وکړ چې چوکونو ته راووتل او رباب یې وغږو. ستاسو د بچي تعزیت، ستاسو د بچي غمرازي هغه په رباب باندې وشوه، هغه په ستار باندې وشوله، هغه په ډمتوب باندې کېږي. عزتمندو دا سیکولر خلک، دا لادینه خلک،
دا نشنلیزم والا خلک دا لیبرل طبقه چې څومره ده دا د اسلام نه بیزاره دي د اسلام په نامه باندې دوی تور داغ دی دا نه پښتانه دي او نه د پښتنو په کور کې پیدا دي دا غیرتیان نه دي ته چې د ملا نه بیزاره ته چې ملا پسې خبرې کې یا زما مسلمان اوروره ملا خو ستا جنازه کوي ملا چې جنازه ونه کې قبر ته به څنګه کوزیږي ملا چې د ونه سپاري قبر ته به څنګه کوزیږي ملا چې د ته دعا ونه کې څنګه به وبخلی شي ملا چې په غوږ کې اذان ونه کې ته مسلمان په څه باندې او ته چې په دې خپل رباب باندې فخر کې یا زما مسلمانانو دا څوک چې رباب ښکته او پورته کوي په دې فیسبوکونو کې په سوشل میډیا باندې او ځان ته پښتانه وایي او ځان ته غیرتیان وایي زه دوی ته وایم چې ستاسو کله والدین وفات شي پلار مو وفات یا مور مو وفات نو تاسو دا یو غیرت خو ځان کې پیدا کوي او پر رباب باندې کې رښتیا خفه کېږئ که تاسو د نر بچي یشتی او تاسو پښتانه یې نو تاسو چې کله پلار وفات ربابیان راولئ او د پلار په جنازه او د پلار په کټ باندې رباب وغږوئ موږ در باندې هیڅ اعتراض نه کوو ملا مه غواړه ملا له دعوت د جنازې مه ورکوه ملا جنازې ته مه پرېږده خو ته دا یو پښتو وکړه ستا رباب خوښ دی ستا موسیقي خوښه ده چې کله د پلار وفات مور دی وفات وه ورور دی وفات ربابیان راوله او کټ ته وله ودروه او صفونه دې جوړ کړي او په هر صف کې د رباب وغږئ ډولونو والا راوله باجو والا راوله ارمونیا والا راوله شپېلیو والا راوله ستا د ایمان پته به ولګېږي عزتمندو پښتون قام درون قامو پښتون قام فتوحات کړي پښتنو انګریزان مات کړي دي پښتنو اندوان مات کړي دي پښتنو چې دی ازادین اغستی دي د رباب په زور نه دي اغستی د ټوپک د شپېلۍ په زور اغستی دي د توري د سایې په زور باندې اغستی دي پښتنو له چې الله دا ورځ ورکړې ده دی د ایمان د وجې نه ورکړې ده دی د دین د وجې نه ورکړې ده دی د غیرت د وجې نه ورکړې ده او دا د پښتنو د عزت چې په دنیا کې نن جوړ دی دا په رباب نه دی په دې وجه دی چې پښتون قام د ملا قدر کوي د پښتون قام قبله ملا دی د پښتون قام غیرت ملا دی پښتون په جومات خفه کېږي پښتانه هغه ملت دی هغه درانه خلک دي چې چرته حجره جوړئ د حجرې سره به اول جومات جوړئ زمونږ دغه روایاتو زمونږ دا روایات نو چې زمونږ زنانه به په سړکونو ګډېږي زمونږ دا روایاتو د پښتنو چې زمونږ به مړه کېږي موساخان به وفات کېږي او پښتانه به چوکونو ته راوځي او ربابونه به کېږدي پښتانه یا پښتنو پښتو به وشرموله خلک در پورې خاندي کفار او انګریزان در پورې خاندي چې ښه ستاسو مړی دا دی چې هغه ته اوس رباب غږېږي او د هغه غم راضي په رباب باندې کېږي اسلام دا موسیقي زموږ سره نه مني هغه هلک چې کوم د یونیورسټیو وفات شي زما مسلمانانو خیر دی لږ سوچ وکړئ په یونیورسټۍ کې هغوی نه پرېښوده په کلاس کې رباب ته نه پرېغوسته د هغه به ټیم پوره وفات شوی دی ملا پکې څه ګناه کړې ده ملا وجلی دی آیا ملا پې ډس کړی دی آیا ملا ورسره اکسیډنټ کړی دی آیا ملا ورته څه ویلي دي دا دسیسه ده دا چې دی پلین دی پروګرام دی چې د ملا نه دا خلک بیزاره شي دا د پخوا نه را روانه ده بعضې شاعرانو ملا ته ټول عمر په شعرونو کې بد ویلی دي چې ملا ته داسې کوه او ملا ته داسې کوه او ملا ستا جنت مې نه دی په کار د څه دپاره د یهودو نصاراو پلین دا دی چې امت د ملا او د عالم نه بیزاره شي نو رڼا ترې ختمه شوله ړانده به پاتې شي خړې اوبه دي او دا کبان به ړانده پاتې شي چې موږ پې څه لوبې کوو هغه به بیا کولی شو خو الحمدلله امت بیدار دی امت عالم پیژني امت ملا پیژني امت پګړۍ پیژني امت منبر پیژني امت محراب پیژني امت مینار پیژني امت اذان پیژني امت ډمان پیژني دې ته ډمان وایي دا ډمان دي دا چې دوی نن لګیا دي او ربابونه د ځان سره ګرځوي او ځان سره نوم د افغان لیکي د افغان ټکی مه شرموه ځان سره ډم ولیکه ته په ډم خفه کېږي که نه زړه دې پیچوي ډمتوب اسلام نه مني کنجرتوب اسلام نه مني موسیقي اسلام نه مني که ته ځان ته مسلمان وې خو دا خلک په زړونو کې ګوره مسلمانان نه دي ال نه وایي د مسلمانانو په معاشره کې دي یریږي که دا خبرې وایي موږ ښکاره کړو خلک به په کاڼو اولي او سنګسار به م کړي دا په زړه کې د اسلام نه بیزاره دي دا لیبرل طبقه ده دا سیکولر طبقه ده د اسلام نه بیزاره دي په دوی دغه محنت شوی دی چې موقع راځي ملا به ټارګټ کوي چې موقع راځي په ملا باندې به تهمت لګئ عزتمند علماو قدر وکئ د علماو مقام وپېژنئ والحمدلله پښتون قام
غیرتی قام دی عالم پیژني موږ دې قومونو ته هم دعوت نه ورکو چې زه پښتون یم او ته پنجابی او ته ازبکي او ته تاجکي او ته فارسیواني ته فلاني موږ ټول ورونه یو هغه د مشرق مسلمان د مغرب د شمال د جنوب تور سپین عرب عجم هر مسلمان دا ټول منګه سره ورونه یو منګه یو قام یو منګه یو ملت زمونږ الله یو دی زمونږ کعبه یو ده زمونږ رسول یو دی زمونږ قرآن یو دی زمونږ اذان یو دی زمونږ منځونه یو دي منګه په قومونو باندې منګ په جبو باندې منګ په بونډریانو باندې منګ په سرحدونو څوک نشي جدا کولی خو دا قوم غیرتي دی او داسې یو څو ډمان پکې پیدا شوي دي داسې ډمان چې نه برید شته او نه ږیره شته دی نه اذان کولی شي او نه انډې اچولی شي دا خلک هم راپاڅېدل دا هم د پښتنو ترجماني کوي دا هم پښتانه دي چې په ګډاګانې کوي رقص کوي پینټ پتلون کې ګرځي ږیره او برید یې خریلی دي ته لږ تپوس وکړه د پښتون قام کلتور سو برید د پښتون قام کلتور سو ږیره ته پښتون ګیره دې خریلې ده برید دې خریلې دي پینټ پتلون کې ګرځي او غږ د پښتو کې ته د پښتو نه خبر هم نه تا د پښتو الف با تام نه دی ویلي راشه چې موږ درته پښتو زده کړو پښتانه به څنګه ګرځېدل شخ بریتونه پښتانه څنګه ګرځېدل ببرې ګیري پښتانه خو هغه چې په غوږونو باندې ویښته ولاړو پښتانه د هغوی مخونه د ښځو د مخونو په شانتې نه د پښتنو ښځې په کورونو کې ناستې وي پښتو مه بدناموئ رباب منګې ستار ډول باجې دا د اسلام سره تعلق نه ساتي دا اسلام نه دی که په اسلام خفه کیږئ وجزاکم الله خیر